حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی آیت المنافق ثلاث د منافق غټ نخې چې دي دا درې دي، دا درې غټ علامات د منافق دي. کم یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی اذا حدث كذب. اول لوی علامت د منافق سړی دا ده کنه چې د خبرې کوي د بدروغ، د خبرو کې بدروغ زیات وي، نو دروغ به زیات وي. او منافق له چې سخت عذاب ورکول کېږي کنه په هغه کې لوی وجه چې د لوی وجه هغه د دروغ ویل دي. لکه الله تبارک وتعالى قرآن کې فرمایي ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. د دې منافقینو د لپاره درناک عذاب دی. ولې ورلده وجه څه ده؟ بما كانوا یکذبون، ځکه چې دروغ وایي. دروغ ویل ورونو دا ګناه کبیره ده، غټ ګناه دی، غټ ګناه. حدیث مبارک کې راځي وای کوم انسان چې دروغ ویل شروع کی کنه نو د خلینو یو بدبوی شروع شي، ډیر ناکاره بوی د خلینو شروع شي. نو د سره چې کمی فرشتي وي هغه د ډیر لري او تختی، ځکه دا فرشتي چې کنه دا د بدبوی نه ډیر زیات نفرت کوي، نفرت دی وجنه چې کله دی وی پیاز او خوړو یا دی اوګه او خوړل داسې سیس دی او خوړو چې د هغه د وجنه د خلینو بدبوی تلله بیا جمعه ته مرزه مسجد ته بیا مرزه تر سوچ د خلینو د صفا کړی. یو خدای چې په دې مسجد کې مسلمانان نور منځ نور رونه منځل راغلي وي نو ستاسو خلینو چې بدبوی سي کنه هغه ته تکلیف. یو وجه خدا ده. خو دویمه وجه دا ده چې دا مسجد د فرشتو ځای دی او فرشتي د بدبوی نه نفرت کوي، نو چې کله تا بدبودار سیس خوړلې دی نو ته مسجد ته بیا مرزه رومبه خلص پاکه بیا مسجد ته منځل راشي. نو حدیث مبارک راځي وای کم انسان چې دروغ ویل شروع کی د سره چې کمی فرشتي وي هغه دنه او تخت ډیر لري لاړ شي، ځکه د خلینو بدبوی زی او چې کله د دروغ ویل بس کینو د فرشتي واپس راشي او د تفخیرو په بد دعا شروع کی. نو دا دروغ دا ډیر غټه ګناه ده، غټه ګناه ده. نو یو او الله تبارک وتعالى دې زمون په حال باندې رحم وکړي، الله دې زمون په حال رحم وکړي. نن سبا خپل معاشره کې وګورئ کنه دروغ ته د سره سو ګناه وای نه په مجلس کې بناستي هر یو تن به دومره دروغ چې داغي صحت نشته او چې کله راګیر شي ته ورته وایي دا خبره خو دروغ وکړه وي مړه زه اسې غف لګم دروغ ته غف وای. بعض خلک خدا سره هغه دروغ خبري جوړوي د دې د پاره چې نور خلک وخندوي، دا د ټولو نه سخت ګناه ده. په داس انسان باندې لعنت ویلې شوی چې هغه دروغ خبري دي د پاره چې خلک په مجلس کې وخندوم. بیا راشه زمون دکانداران دلته یو شی به 50 روپے اغسته قسم په درته کوي چې ما په یو نیم سال اغسته دي. سوداګر راشه کو هغه د گاډو سوداګر دي، بارګین والدي یا د زناور د سارو سوداګر دي یا نور څه دي هر کاروباري سره په دې کې د سره شرم نه محسوسي، د سره دې خبرې ته ګناه وای نه چې هغه دروغ وي. په دې وجنه تا ته قسم کوي، قران به درته کوي وای دا سیس می په دې اغسته دي او چې بیا ته والي او بل ځای ته پوسو کې تر دغه نرزان ملوي هر کې به قسم کوي دا په دې اغسته ګټه درنه کوم. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د دې وجه نه الله تبارک وتعالى د زړونو نه سکون اوچت کړي، د مالونو نه برکت اوچت کړي. یو لوی علامت د منافق دا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و اذا حدث كذب، چې کله د خبرې کوي نو دروغ وایي. رونو په هر کاروبار کې ځان د دروغ ویلو نه بچ کول پکار دي. دیو جنا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و رښتینی تاجر امانتدار تاجر دا به د پیغمبرانو په ډله کې وي، دا به د پیغمبرانو په گاون کې وي، دا به د نیکانو د صالحینو د شهداو په گاون کې وي. وجه دا ده چې ډېر کم خلک په کاروبار کې ځان د دروغ نه بچ کوي. یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی اذا حدث كذب، هر کله چې د خبرې کوي نو څه به وایي دروغ وایي. دا اول علامت د منافق دی. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و اذا وعد اخلف، چې کله د وعده وکړي د خلاف کوي، دا خلاف ورزي کوي. وعده بیا په دوه قسمه ده، یو خو هغه وعده دي چې کومې مونږ د الله تبارک وتعالى سره کړي په ازل کې. الست بربکم، الله تبارک وتعالى وي استاسو رب نه، قالوا بلا وربنا، موږ ټول الته دا اقرار کړی الله ته زمونږ رب یې، ته زمونږ رب یې، موږ سره وعده کړی دا. نو دنیا ته بعضی خلک راشي دغه وعده خلاف ورزي وکړي. دا شانت ته لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا کلمه دی ویله دا ته الله سره دا وعده وکړه الله ستاره چې د کوم خبرو حکم کړي هغه بکوم، د کوم چې منع کړي هغه بنکوم. هم د الله سره په کلمه کې وعده کړی دا چې د کوم کارونو د کولو تا ویلي هغه بزکوم، د کوم د منع کړي الله هغه بنکوم. نو ډېر خلک بیا دغه وعده ماتي کوي. یو وعده د الله تبارک وتعالى سره، دویم وعده زمونږ د بندګانو په خپل مینس کې د یو بل سره وعده دي. الکه دا کار بکوم تاسو سره مې وعده ده، سبا شي به نه کوم، الکه سبا بزو ان شاء الله وعده مې در سره ده. هغه مرګره به ته پته مې دي ځان کور بیغه مناستی. نو وعده ماتول دا د منافق کار دی، دا ګناه کبیره ده. غرنګ د حکومت چې کومي معاهده وشي یا اس پروا نه وي. نو دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای و اذا وعد اخلف، د منافق لوی علامت دویم دا دی کنه چې دې کړه تاسو وعده وکړي د خلاف ورزي کوي. خبره او د خبره د سره په خبره یې نه په باندې د سره ته اعتماد کولې نشي.
او دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي واذا اؤتمن خان، چې کله ورسره امانت کړي کنه د پای کې خیانت کوي، امانت کې خیانت کوي. کو چرته یو سل روپۍ د سره امانت کې خو دې کنه سبا ته غواړه هغه پسې به یو کال کړوي. دا رنګي چاله دی یو شی ورکو چیرې دا والا دا ستانه وړو چې تاسو واپس راړم چې واپس در لروړي بالکل خراب به درته وړي. هر گاوند چې د گاونډي چې بل گاونډي نه شی والی سوالي نو چې واپس راوړي نه غشانتي پای حالت باندې نه. نو دویم علامت د منافق دار چې د امانت کې خیانت کوي. او امانت یوازې د دې سيزونو نه چې ما تاسو سره پیسې کو خو دې ما تاسو سره بل شي کې خو پای کې د خیانت کوي. مجالسهم خبري هم امانت ده. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کله چې تاسو یو انسان خبره کوله او هغه یو خو بل خو داسې وکتل چې یاره زما دا خبره څوک اوري او کنه اوري، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا خبره ستاسو سره امانت ده. د چې یو خو بل خو وکتل معلومیږي د دې نه چې د دې خبرې بل چاته اورول نه غواړي. نن سبا ته چاته خبره وکړه بس تانه چې اخوا شي په ډیرو مجلسونو کې به خبره کړې وي. هغه ته ورته اومو چې دا خبره مې ته وکړه خو دا تاسو سره امانت ده، امانت په امانت نه پاتې کیږي. نو نبی رسول الله فرمایي یو سړی درته خبره کوي هغه چې یو خبر خو وکتل پوه شي چې دا خبره ما سره امانت ده دا مخکې نه کوي. دا رنګ بل حدیث مبارک راځي نبی رسول الله صلی فرمایي وي تمام مجالس دا امانت ده. یو مجلس کې ناست یو بیٹک کې ناست یو اجره کې ناست هغه کې چې کمی خبري وشوي نو دا امانت ده، دا به مخکې ته نه خوري. نو بهر حال نبی رسول الله صلی الله فرمایي وي د منافق غټ علامات چې دي دا درې دي. لوی علامات نورم ډېر علامات ته خدای درې لوی علامتونه دي. یو دا چې خبري کوي دروغ به وي، دویم دا چې نبی رسول الله فرمایي چې وعده وکي خلاف ورزي به کوي، او دریم دا چې امانت ور سره کوي د خیانت پکې. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو روایت کې راځي د مسلم شریف حدیث مبارک ته سره د الفاظ زیات هم دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وان صلى وصام وزعم انه مسلم. نبی علیه الصلاۃ فرمایي اگر چې د منځونه کوي، اگر چې د روزي نيسي، وزعم انه مسلم، نو د ګمان کوي چې زه مسلمان یم، خو چې دا علامات پکې موجود دي نو د علامات د منافق دي.